السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. تیر کلاس کې منګه د غزوه احزاب پورې راځېدو. دا غزوه احزاب نه بعد بیا غزوه بنو قریظه د هجرت اولنی 15 کال نشو. تیر کلاس کې بیا کمپیوټر کلاسونه آی کې مونږ ته د دې 15 کلاسونو خلاصه او د دې 15 کالو خلاصه او د دې 15 کالونو کې کم چې هجرت نه بعد دي تاسو او شاسوار پر کې نه کورسې ته راوړ کنده تکلیف پیدا ده. ها کورسې له نو هغه 15 کالو خلاصه او داغې نه موږ کم مرکزی خیالونه کم مرکزی سبقونه موږ ته کم استفایده داغې نه حاصلېږي ناغشو. نن سبق کې شپږم هجری کې کم واقعات شوي دي هغه بیانو. په شپږم هجری کې دي واړه سریه چې نن دا شوي دي ټول نغټه سریه او کله ټول نغټ خبره چې کم په سنچي هجری کې شو وا ناغه حدیبیه. ها حدیبیه دا په صلح حدیبیه چورته ولګي کنه دا په ذی قعده 6 هجری کې چلندا شوی دا په ذی قعده 6 هجری کې د دې دغه دا او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې دا ولیدل چې موږ ټول صحابه کرام څومره چې دي پیغمبر اسلام د دغه سره صحابه کرام دي موږ ټول مکه مکرمه ته تلو الته کې موږ عمره کړې ده او بیا الته کې زمونږ بعض ملګرو چې د خپل سرونه خړېلې دي او بعض خپل سرونه چې د ورکوټی کړې دي. دا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولیدو او دا پیغمبر خوب چې کنه نو دا وਹੀ د پیغمبر خوب دا وਹੀ کله چې حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا خوب بیان کو جو هغه ټول خو د مکه نه لګا د خپل علاقې نه راغلي د مکه مکرمه نه او چې کله دا غول دوغنه دا خوب واوریدو د بیت الله شریف په شوق کې داغي په زیارت کې نور هم زیات شوق پیدا شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې وځو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې ما خدای لیدلې دي په خوب کې چې موږ بوزول ته کې موږ تری او باز کسان عمره ټولو کړی دا بیا چا سر خړایله چا سر جندا کچکړه ها وخته واړه کړی دي ولکه دا مين چې موږ دې کال لته دي ونه صاحب کرام وی چې ټول وځو. دا صاحب کرام ټول با یکم ذو قعده باندې دا روان شول په یکم ذو قعده باندې او دا دوشنبه ورځ ویند پیر ورځ او دو ټول مکه مکرمه نه چې د مدینه منورې نه راوتل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تقریبا 1500 مهاجرین او انصار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 1500 کسانو هم بیا بعض روایتونو کې 1400 راځي بعض کې 1500 نو دا 1500 صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې بری کې مهاجرین مو او بری کې انصار مو ډیر بګیال کسانو چې کوم په انصارو کې نیوي چې دا مسلمانان شي نو دو را روان شول. کله چې ذل حلیفه ته راورسېدل ذل حلیفه کم چې دا میقات ته کنه خلک لاړ شي دغه مدینه منورې ته بیا د مدینه منورې نه راځي نو مدینه منورې ته نږدې چې کم میقات ته ذل حلیفه دا غینوم ده. نو کله چې هغه ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام راورسېدل د دوی ځان سره چې کم ساروي بولیو کنه هغه ته قلاده واچول. قلاده لکه مطلب کم شعار او قلاده د قرباني د پاره چې کم ساروي نو وای باندې نخي کیږي دغه شانته په خاصه معنی کې بلکه په مکه مکرمه خو بدون تنظیم نو خلک چې بل دې ځنه حج لتلو نو ځان سره به ساروي بول کم ساروي چې باغو بول نو هغه د دې یو خاص کونډي کو بیا چولو یو خاص پیزار بیا هغه ته چولو د دې لپاره چې لکه خلک په بلار باندې دا چرته رواني او خلک دې ته نقصان ونه رسیدغه سار وتا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ذل حلیفه مقام کې دغه ساروي خپل برابر کړل او احرام وتړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بصر یو صحابي دی بصر ابن سفیان دی ولي کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جاسوسي په تور باندې مکه مکرمه ته چې تلاړ شه د دې خلکو څه پوزیشن دی دای خلکو چې نن تاسو رویه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام نه د جنگ په اراده باندې راوتلو نه د جنگ سامان وسره د چا سره اسلحه نه وا او د چا سره چې اسلحه ونه هغه بند کړی وا او صرف دونه سامان پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام راغستلو څومره چې سره سفر لسی نور د پیغمبر سلام او صحابه کرام د جنگ اراده نه وا. کله چې غدیر اشطاط د یوزګین د غدیر کندې تویل کی اشطاط دې دې ته پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام ورسېدل نو یو کسینه ناغراغه
او پیغمبر اسلام ته وی چې قریش تاسو دا راتللو پته لګیدلی دا او هغه تاسو دا مقابله د پر جندار اوتری دي او دا عهد او لوز کړه چې موږ به یو کس چې دوران مکه مکرمه ته یو کس به زمونږ درو نزي او خالد ابن ولید چې د په دغه ټیم کې لا دغه شوی نو قابل رضوانو مسلمان شوی نو د 200 کسان د ځان سره کړل او 200 کسان چې دراغله غمیم نو مقام او غمیم هغه ته ورسېدل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته پته ولګیلا چې خالد ابن ولید هغه د خلکو سره نو کوم نه غلار چوا هغه پرې خودله او دغه حدیبیه چې دار ورسېدل حدیبیه ته کله پیغمبر اسلام او صحابه کرام راورسېدل د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کومه اوخوا مشهور اوخه قصوا دا غینمو اپا قزه باندې کې نستله خلق وی چې دا خلات القصوا قصوا جننده لکه کې نستله او دا اوس دوکه پیغمبر اسلام نور کوي او پیغمبر اسلام یې نتی ته حکم نشته او پیغمبر اسلام چې په کوم ځای کې صحابه کرام ناسو اقل ځای ته لګي حدیبیه دا اصل کې دی کوین نومو حدیبیه دا دی کوین نومو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا هغه کوی خواته اوس دا واقع په کې راځي د کوی نه چې دا هغه ځای خواته پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو پڑھاو چول او د رسول په دغه ځای کې شو د دې وجه نه رسول د رسول حدیبیه ویل کېږي د مکه مکرمه نه د مدینه منوره د مکه مکرمه په نو میله فاصله کې دا پروت دی نن سبا دی حدیبیه ته شومیسیه ویل کېږي شومیسیه کم کسان چې لکه عمره لذي د حج لاړ شي کنه یا عمره لاړ شي یو حدود د دې ځنه چې عمره وکي د کله مدینه منوره ته لاړ شي د مدینه منوره نه بیا چې دا عمره کوي هغه ذل حلیفه نه کوي او کوم چې په مکه مکرمه کې خلق ناسي هغه عمره کوي نو یا حدیبیه ته سي او یا چې دا جعلانی ته سي هغه ځنه دا کوي بعضی کسان هغه مسجد عائشه کوم چې په مسجد نعیم باندې مشهور دی هغه دې ته سي د هغه دین عمره کوي خو دین پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل باندې عمره نه ثابت او حضرت عائشہ رضی الله عنها چې کله روانو د حجۃ الوداع په موقع باندې روسو براش ان شاء الله کړي سبقونو کې نو داغي ته راغلو اغي او دغه نو کړي عمره نو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت وي چې تل ابوزا اده جمعات نه دي دغه وکي عمره دی وکي نو هغه صرف حضرت عائشہ رضی الله عنها چې دغه ځین کړو نو دغه نه عمره دا علماء کرام هغه بد کړي دا خلک چې دغه ځین عمره چندا کوي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کړه د ذکر راوړل شو نو اوخه چندا په خپل ځای باندې کې ناستله او صحابه کرام خصم کوششونه وکړل ولکه هغه چې نه دا نه پاسیدنه بیا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام او فرمایل کنن ماته د مکه مکرمه خلق د سي هر یو خبره کوي چې بای کې د شاعر الله تعظیمی یعنی د الله پاک د کور او د الله پاک د دین په حفاظت وي نو زه دا هر خبره منول ته تیار یم دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي او په دغه ځای کې جندا پړاو خلکو ورته چې تاسو دنه شرات لله لاول د ټول نمکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه دغه کوی تا صحابه کرام لاړل نو لګي وبوي صحابه کرام راوغستنه او 1500 صحابه کرام دغه سره سرویو دای سره نورم سامان مامان نو هغه وبچنده په خدمتو باندې شو یو صحابي راغی د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ چې کوم کوی باندې پړاو ورته نه او کوی کې خوب نشته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپل تیرکش نه یو تیر راوغستو هغه تیر چې نه هغه په کوی کو نه وستو دا کوی چې دا جوش وو او وای کې وبر راغلی 1.5 لک کسانو هغه وبای 1500 خداو او نورم دا په مخه لکه دا کسان ټول لخر دا اوس کلی او روایت کې راځي یو نیم لک کسان د دې کې بیا وبچنداس کلی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله په دې حدیبیه کې مقام په دې کې قیام کو نیو صحابي خراش ابن امیہ دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ولې کو او ورته چې تلاټ څه چدا دی کافرانو ته دا خبر ورکا د قریش خلکو ته چې هغه منګه سپ او سپ الله کې دغه پر راغلیو د عمره پر راغلیو او صرف د بیت الله شریف د زیارت پر راغلیو نور د منګه نه د جنگ اراده شته نه د شر شدت اراده شته د ایست د منګه اراده نشته خو منګه راغلیو د الله کور ته موږ عمره کو بیا غوځو ای کسانو چې نه دا صحابي خراش ابن امیہ ډیر اونیو د اوخه چې نه قتل کړه د چې بګم اوخ باندې هغه اوخه قتل کو او قریب و چې دا صحابیم قتل کړه لیکن مشران بګراله لا وی چې ردا کسره نو دغه لکه متقاصد را لګل شوی او د قاصد وجل دا په هیڅ یو دین کې او په هیڅ یو شریعت کې چې دا جایز نه دي نه خدا دا هغه عربو دا زمانه خبره ده او نه لکه په دین کې جایز دي نو دا خیرات شلین دی واپس کو چې تزلاړ شه پیغمبر اسلام ته ټول خبرو کې چلانه شي چرته دنه ها هو او د دې سونه د سروي چلن دی مړ کو د چې کله راغی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته واقعا بیان کړل چې او خود سي دي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حضرت عمر ته وی چې تلاړ شه
او دو ته دا خبر وکا حضرت عمر ته وی چې تلاړه او دو ته دا خبر وکړه چې موږ صرف او صرف عمره لراغلی او زمونږ نور هیڅ اراده نشته لري صرف عمره وګړو د الله را کور دی وګو چې بیا وځو مونږه حضرت عمر نو وی چې تاسو خو زما طبيعت معلوم ده چې لکه دو ما سره لکه سمره زما سره دښمنی ده او بل دا د الله پاک د دین مبارک د دو خبره نه منم ها نو قریب را کدو ماته خبره اترو کې زه سره شرک بو سره جوړ کما لہذا کته سو حکم یې تیار یم او کوم مشورې نو زما په ځای باندې عثمان ته سولېږي نو یو خدا ته چې لکه ما الته کې رشتہ داران نشته رشتہ داران مې نشته او دغه چې کوم دی بنو امیہ دا حضرت عثمان ځان هو لکه ابو سفیان د دریو رشتہ داریان وي نو تاسو ته حضرت عثمان ولېږي نو دوه فائدې وشي یو دا خو چې د علاقې خلک د قبيله خلک هلته موجود دي نو کده ته چا سوین دی دا سره پناهي باخلي او دویم دا چې حضرت عثمان خو ډېر سخی صحابیو نو الله کې په مکه مکرمه کې هم د ډېر خلک چرنده سوق آزاد کړي او چا سره یو خو چا سره بلخه دای کړو نو تاسو حضرت عثمان ځان هو چرنده ولېږي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سیدا حضرت عثمان رضی الله عنه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ولېګو او دا ورته چې ټول خلکو ته دماغ پیغام چرنده ورسو حضرت عثمان ځان هو د ابان ابن سعد ابان ابن سعد سره پناهي واغ سره عثمان جانو لاړو مکی مکرمه ته د دې خلکو ته د وینا لپاره او ابان ابن سعد دا یو صحابي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ډېر هغه سره ټیراو شو دغه تلو په مقصدونو د عثمان جان هو یو دا چې د کافرانو ته خبر ورکړي چې موږ راغلي صرف او صرف د مکه مکرمه ته موږ راغلو د عمره لپاره زموږ نور هیڅ قسم اراده نشته د جنگ زموږ اراده نشته ویم د دې لپاره پیغمبر اسلام دې لګلو چې تلاټ شو کم کمزوري مسلمانان شي دغه بعض ضعیفان مسلمانان چې هغه یا خو بیمارانو او یا لګي سره اوسورلینا او یو سره بل سره ناغي ته روسه پر لا هجرت نو کړي چې ته هغه مسلمانانو ته تسلی ورکا چې ان شاء الله الله پاک په فتح راولي الله پاک به تاسو ته چې کامیابی بدل کی او تاسو ته چې کم تکلیفونه ملاويږي ته به باندې صبر کوئ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله عثمان ال ته ولېګو نو عثمان ځان هغه ورته دا خبر وکړه چې رته دونه وس راغلی نو ته په خپل باندې راشه طواف وکړه خپل طواف وکړه عمره وکړه او موږ صحابه کرام چې نور کوم راغلي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ راغلي هغه موږ نه پدې دلته کې حضرت عثمان چې ته دونه راغلی چې راشته وکړه حضرت عثمان وی سو پورې چې حضور صلی الله علیه وسلم عمره نه کړی سو پورې چې هغه مکه مکرمه ته راغلی نه نو زوم د بیت الله شریف طواف نه کوم او سو پورې زما ټول ملګری راغلی نه نو ځنه کوم اوس دې په دې خبرو کې اولک اثار شول دل کې بهر دا خبره مشهور شوه مسلمانانو کې چې حضرت عثمان هغه نیولل او قتل کړی دی نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته ډیر زیات تکلیف ورسول په خبره باندې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سو پورې موږ د حضرت عثمان نه بدلنه اغستلی او سو پورې د هغه قتل موږ بدلنه اغستلی نو موږ ټول بل دې نه چنده په خوځونو او دې نه وینو د دې نه بزونو اگر که زمونږ ټول سرونه په ګلاړ شي اگر که موږ ټول مړ شو دلګي خو موږ بل دې نه زونو دا په خبره باندې پیغمبر اسلام دا حکم وکړو د ټول نه اول یو صحابي ابو سنان اسدی ابو سنان رضی الله تعالی عنہ ابو سنان اسدی رضی الله عنہ دیر راغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دی لاس راځي خوګه جستا سره بیعت کوم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته په سره بیعت کړي و بس پاغه سره بیعت کوم کم چې زما بریز لګی ني پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته استا فضل کی سری و زما فضل کی دادی چې اے الله زما پړه کی دادی چې زب تر هغه وخت پورې د پیغمبر اسلام ملګرتیا کوم تر هغه وخت پورې چې نه دا بل کزه تور چلوما او جهاد وکم سو پورې چې الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم غلبه نه ور کړی او د هغه وخت پورې بدر پیغمبر اسلام ملګرتیا کوم سو پورې چې یا خو زم مړ شوی نه ما آیا دین لا غلبه نه ور کړی شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ډېر خپل خبره ده او بیا نور صحابه کرام چې نو هغه لاسونه کې خودل یو لاس صحابه کرام کې خود پیغمبر اسلام په لاس باندې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خیلاس خپل کې خودل او ګس لاس چې نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا کې خودل د حضرت عثمان رضی الله عنه چې حضرت عثمان رضی الله عنه په هغه موقع باندې نو موجود هغه ال دغه پاتې شو نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا یو لاس د بیعت چره نه دا مال حضرت عثمان رضی الله عنه د پاره جندا کې خودو حضرت عثمان چې وکړه بیا دا واقعیا بیان ولا نو زما خیلاس در پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د غسل نه چرته به تر نشي کېږي پیغمبر اسلام چې زما د طرف نه کم بیعت کړه په غسل اسمانه هغه یو شیعاګان چې دي کنه هغه حضرت عثمان باندې اعتراضات کوي
داغي د کفر او نسبت هغه ته کوي یو پای کې دا و چې رب بیعت رضوان کې ټول صحابه کرام موجودو حضرت عثمان په کې نو موجود او دې ته دا پته نشته چې دا بیعت رضوان خوشوي د حضرت عثمان مبارک وو چې حضرت عثمان نو نو صحابه کرام هو ځکه بیعت وکړو کنه په دې باندې بیعت نه کنده ویلېږي چې خرصول د بیعت عقبه کوم دا خبر شوی دا او په اصطلاح کې بیعت ته ویلېږي چې یو سړی خپل ځان خپل هر څه جنندا یو مشری یا یو متبع سنت کسی یو عالم یو بزرګي هغه باندې یو قسم خپل ځان خرص کی چې لکه زبا د الله پاک د احکاماتو د لاندې د حضور صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ د مطابق خپل ژوندۍ تیرومه د هر قسم ګناه نه بچ چندا توبه واسم او هر قسم ګناه ته باندې نږدې کېږم کچرته یو ګناه زمانه او شو فورا بزداګي توبه واسم صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په مختلف خبرو باندې بیاتونه غسري لکه دل کې په دې موقع باندې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله دا بیات واغسو صحابه کرامو د دې بیعت ویل کېږي بیعت الرضوان او دا د کی کړه د ونی د لاندې جنن دا شو الله پاک قرآن مجید کې فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين بیعت الرضوان ته کوي چې الله پاک په دې بیعت کې کم کسان شاملو الله پاک دغه د خپل رضامندۍ اعلان کړو لقد رضي الله عن المؤمنين فداغه سره الله پاک راضي شه د هغه مؤمنانو اذ يبايعونك تحت الشجره کله چې دوی دا ونی د لاندې د کی کړه د ونی د لاندې دوی بیعت وکړو یعنی پیغمبر علیه الصلاه والسلام د کی کړه د لاندې پړاو یو ټول صحابه کرام را پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا پلاس باندې لاس کې خو بیعت وکړو فعلم ما في قلوبهم پس الله پاک دا معلومه چې دوی پزنو کیو یعنی دې صحابي ابو سنان چراغه رضی الله تعالی عنہ چې الله دما پزله کې چې سړي ما سره پاغي باندې بیعت وکړه نه الله پاک د دوی پزنو کې چې سو پاغي باندې پوو فانزل السکینه علیهم وعذابهم فتحا قریبا دا دغه وشو بیعت کله وشو ورستو بیا حضرت عثمان راغی او پته ولګی چې دا خبره کم چې قریش مشوره کړو دا غلط ده او چې کله قریش ته پته ولګی دا چې صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پلاس باندې بیعت کړل او دا 1500 کسان دوی چې سوپورې منګه بدلنې اغستی او سوپورې منګه د حضرت عثمان په قتل کې دا ټول یو سړی مړ کړل نه منګ د دې زینو زونو په ټولو باندې روب راغ ټول زیات وېریدل ډیر زیات وېریدل په دې کې قبيله خزاعه دا کسان چې د مسلمان شینو قبيله خزاعه دله مسلمانان شینو او د مسلمانانو حلیفانو یعنی مطلب دا غوي سره وجنن د عمل ګرځیا به کوله نو بدی کې یو مشر بودیل ابن ورقان مددینا بودیل ابن ورقا د جنن دا لاړو او د دغه ته پیغمبر د کسان ته وی د مسلمانانو بس لاړو او دوی چې لګا د قریشو غیر چا پیره د حدیبیه نه چې کم غټه غټه چشمیری پای باندې قبضه کړی دا او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چې تاسو چرته هم مکه مکرمه ته ځین دانه شي داخله او دا غوي سره دسی او خان دي دسی او خیره واستي دي جاو پي والی مطلب ځان سره لګ خپل ترتیب برابر کړی دی نو دلته کې هغه دې ځین نشینو تاسو پریدینو ځان سره پي وال او خیره واستي دي د ډیر ساعت پورې د اراده ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل چې موږ خدای سره جنگ نه راغلي موږ اوس د الله کور زیارت راغلیو د عمرې د پار راغلیو او تدې قریش دا خبر ورسوه چې قریش خو جنگونو ډیر زیات کمزور کړل لکه اوهد شو او احزاب شو د دینه مکه او بیا د دینه مکه بدر شوه بیا بدر موعد شوه نو دا څومره جنگونه شول نو قریش چې نه دا جنگونو کمزور کړل تدې قریش ته وایي چې منګه نور پرې دی منګه پرې دی او منګه لګ په قلار باندې موږ سره صلح وکړه په امن باندې شي تاسو هم قلار شي موږ هم قلار شو کچته موږ باندې بهر خلکو حمله وکړه امنګ ختم کړلو د قریش واغه دغه تمنا به پوره شي او کچرتا منګه غالب راغلل او دا ورته چې ضرور به ان شاء الله الله پاک به دین چې انده به غالب کوي با ها بیا چې تاسو څنګه خو هغه شانتي کوي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خامہ قسم ورته خورو چې موږ به سو پر دو کافران دي او سو پر دو د دین خلاف چې انده راوتی او سو پر دو د مسلمانانو خلاف کوي نو خامہ موږ به دو سره جنگ وکاو او تر دې پورې چې موږ دا دغه چې دا سننده مړی زموږ د تن چې دا جدا شي لیکن موږ چې دا قلاری ګونو دا بودل جن لاړو په دا بس په قریشو ته وي چې دسه خبره ده کافرانو چې نه دا مسلمانانو چې دا څه خبرې کوي او د بودل چې نه دای لکه د الټي ده مطلب بد اعتمادي په باندې وکړل او ته چې ډېر زیات کمزور سړی او ته چې نه دا ورتلې ته چا وی چې او د دې کې بیا عروه ابن مسعود رضی الله او ورسو صاحب شو عروه ابن مسعود چې دا مغیرات رو نه دا عروه ابن مسعود دی چې د صحابه کرامو ته چې د کافرانو د قریش ته چې تاسو څه څنګه سره کارما نو ورته ته موږ ډېر زیات معزز سره کوي وي تاسو ټول زماده لپاره په منزل اولاد یې کنه او ولونو وي تاسو په مامن ثبت ګمانشته
وینا نه اثبات ګمانیم نشته دی وروي زما او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په خپل باندې خبر کوم عروه په دغه ټیم کې لا کافر کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل لاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته هغه خبر وکړه کوم چې دغه ته کړو د مخکې بودل ته کړو بودل ابن ورقاته چې موږ د جنگ لپاره نه راغلي موږ غوسه د عمرې لپاره راغلو او دا خبر ورته وکړل چې تاسو د قریش دوای چې تاسو قلار شئ کومنګ باندې چې هم وکړل موږ موږ کړو تاسو تمنا وکړو شي اگر تاسو ولې په جنگونو باندې ځان خراب وای پدې کې د چرنو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبر وکړل دي سنمي دا عروه دا خبر وکړه کنه نو چې د سره چې دا کم خلک راځي مشوري نو دا خصوص د مدینی دی او څوک دی یو ځای دی او څوک د بل ځای دی کستاري خلکو پتا باندې حمله وکړه دا به څوک به یو ځای ته لاړ شي څوک به بل ځای ته لاړ شي اته بدل دی یوازې پری دي هیڅ څوک به بیا ملګرتیا نه پیغمبر اسلام ته دوه دی عروه ابو بکر صدیق رانو شاته ناسو اور اباس نو پستا څه خیال چې مونږ بل شو مونږ وو ته پیغمبر اسلام نه نو اور دوی چې دا به څوک دی ودا ابو بکر دی او نو چې کما باندې دوی احسان نه نو ما باندې دوی خامخا جن دا بدله وي غستری و او بیا عروه چې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګیره د سیمه سکړه ګیره له کوته ورډه نو مغیره ابن شعبہ چې دا ورارو هغه خود بسر کړو عادت وی چې تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګیره له دی لاس ورلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګیره له دی لاس ورلو او یې ته مشرکی اله مشرک د پاره چرته دا جایز دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګیره له چنده لاس وی خلکو تاسو کو دا سوق دی وای دا زما وستاور اره د مغیره ابن شعبہ نو مغیره ابن شعبہ ته وی چې لکه استا هواغه نه چې دې ساده پورې ما ستا فتنه او ستا غداری جن ما د فکرې دا غسغه داری د فکرې ورسته ان شاء الله خطوطو کې وراشي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مقوقس بادشاہ چې کوم د شاه مصر دغه ته خط لګلو کنه او هغه مقوقس بادشاہ چې نن د مغیره ابن شعبہ نه تاسو نه کړو د پیغمبر سلام مبارک صحابه کرام مبارک دی باغو کې کافرو بیا چې کله دی را واپس کېدل نو مغیره ابن شعبہ دغه د مقوقس بادشاہ شاه مصر چې کومو ناغه د دې ملګرو له تحفه ورکړلې او دی مغیره له پکې تحفه کم ورکړله نو د په دې اړه کې د خپل ملګرو ته حسد پیدا شو پلار باندې ملګرو چې نن دی لکه شراب وسکل او خو نششول دراوله کې د تورې راوغه خپل ټول ملګری مرکل ټول خلک چې نه دا مال ځان راوغستو خو الله ان شاء الله واقعي کې ورو سورا شي نو مقوقس بادشاہ چې کله د خبري واوري دي نو د پزله کې د اسلام حقانيت راغو چې دا د عجم بادشاہان دي هغه ته د اسلام مبارک له پیغمبر اسلام دومره قدر له وسره امنګ ول د کیو موږ سره قدر نشته نه چې څنګه لاړ شم اول به ایمان نه وړم نو دا مال ټول لا واغستو دای راوړو پیغمبر اسلام ته پیغمبر اسلام مال خو پر جایز ناجایز طریقه باندې هغه سره خپل جوړ کوا او اسلام به قبول کړ نو دا د چني کنه په دوکه باندې خپل ملګری وجود داږي چاته پته نه نو دې ترې ورته وی چې تا هغه نه تا چې کوم د ملګرو سره غداری کړو او واست ماته لګا دا خبرې کې درینه بعد عروه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه کرامو سره کوم مینا وکنه هغه ولدا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلاړي تو کړي د صحابه کرامو بلاړي چې دا بلانی نه پرې خو درې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچته وخت منګول هغه نه به وخت دغه شول صحابه کرامو په دې وختو باندې چې دا بد کول پیغمبر جنگ به وکاو دی ول سره پیغمبر سلام به او داس کو او به چې کم دتللې او به دا اوپر غسته په ځان باندې مګلې او دا حالات چې کله د ولې دل کنه نو دی عروه چې واپس راغې د قریش ته وی ما په دنیا کې قسمه قسم بادشاہان لیدلې او پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا بچان بچند خو نه لري او پیغمبر صاحب ما په دنیا کې قسمه قسم درباریان لیدلې او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د صحابه کرامو چې د حضور صلی الله علیه وسلم کوم مینه ده او د حضور صلی الله علیه وسلم باندې کم دا ور کوي دی قوم له شکست ورکول ته دا ګران دي او دا خبر ورته وکړه چې ما ډیر خلک لیدلې دي او تاسو لګا دا مکوئ او بیا ورته دا وی چې تاسو وسیدنه د دوه خبره اومنه او بیا د دینه بعد د عروه خبره چوری دي کنه نو بدای کې حبشیان لکه د دوی قریش په قبیلو کې یو حبشي سردارو حلیس ابن علقمه دا غنو محلیس دی لاړو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې دي چې زبو سره خبر وکما نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته و چې د حبشو خلق ته د حبش لکه وس کم سن سبا سودان والا ایتھوپیا والا دغه خلق دي نو پیغمبر اسلام چې دوی ته د قرباني ساروي چې نن کم چې موږ راوړي دي کنه د قرباني ساروي ځان سره اوسي نو تاسو د قرباني ساروي دوی د مخ کوي ځکه دوی د قرباني د ساروي ډیر زیات تعظیم کوي او دوی دغه عظمت ډیر زیات کوي نو چې کله دوی راتل صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وینا باندې دوی ته ساروي مخ کړل نو د قسم وکړو چې زمادي په الله باندې قسمی او چې دوی د جنگ لپاره نه راغلي دوی اوس د بیت الله شریف د زیارت لپاره راغلي او خلکو ته وی چې دا پرې نه خلکو ته دا پرې نه نو دا ورته چې ته خو د بل دین راغلی دی قریش ورته چې ته خو د بل دین راغلی او ته په دې باندې نه پويږي
ها ته په دې باندې کویږي اته په دو ملګرتیا باندې کې دوی چې ماته اوس ویل چې دور اغری دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صاحب کرام دور اغلی سی او صرف د عمرې لپاره نور د جنگ لپاره نه دی راغلي او کته سود الله د کور نه منع کړل نو زه چې مو زما سره چې څومره کسان دي سو پوری چې زمنګ په ساکي سای منګ بس اوس نه جوړه کیو ایا موږ د دوه ملګرتیا وکاو خو منګ لکه دا د کیګنو د دوه په منګ پریدو خامخه د دې نه بعد مکریز یو دغه کافرو مکریز ابن حفص د چې نو دا کله چې صحابه کرام په دغه ځای کې نو د اراده وکړه چې زما او دا صحابه کرام چې دا رانی سما 50 کسان د مړکول اراده وکړه صحابه کرام دې راونی وو د ته وتختلو کسان چې لندای پاتې کړ مکریز نبات چې نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام قاله سهيل ابن عمر راغی سهيل ابن عمر پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سهيل راغی نو الله پاک بلګه شو دي اسانی به باندې راولي نیک فالی پیغمبر سلام وکړه سهل اسانی ته ویلېږي سهل اسانی ته ویلېږي نو سهيل راغی الله پاک به زمونږ د معاملې ته دا بلګه دغه بکی اسانه بکی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خو د مکه چې دوم ته څنګه د دې خبره مونږ ته کوله چې باګر شاعر الله تعظیم نو موږ له خبره منو دور الله سهيل او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وی چې موږ صلح کوو نو صلح لیکل چې دا شروع شول پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د ټول نه اول لیکل په ولي کې بسم الله الرحمن الرحیم نو دی سهيل ورته وی اول خو رحمان رحیم ته کټ ځکه چې موږ رحمان رحیم نه پیژنو په هغه زمانه کې چې بچا خط لیکو نو بسمک اللهم به لیکل بسمک الله او الله منو او د الله رسول نه منو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منو نو موږ رحمان رحیم نه پیژنو او ته په دې باندې ولکه بسمک اللهم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دې ولکه بسمک اللهم ولکه بیا چې کله صلح اولی کله شو نو بای ګوري کله چې هاذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې دي په کوم باندې چې صلح وکړه فیصله وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سهيل ابن عمر ورته وی دا خبره چې موږ تاسو سره چې موږ تاسو نه پریدو موږ تاسو سره رسول الله کو موږ تاسو سره جنگ کو دا غي وته دا چې موږ تعالی الله رسول نه منو کومه ته الله رسول مننه دا دونه جنگ بولیو دا رسول الله ته کړتا حضرت علی رضی الله عنه پیغمبر چې دا کړتا پیغمبر علیه السلام حضرت علی نے فرمایل چې الله رسول صلی الله علیه وسلم خو چرته نشم ستاسو چې زلیکم خامخا سره د الله رسول لیکم و دې څنګه شم کولای چې محمد یو هغه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ما ته وخه نو پیغمبر اسلام ته وګو چې دا زیره پیغمبر اسلام په خپل باندې پای من الله سره کو او رسول الله ته قران کو ابای باندې ولکل هذا ما قاضى علی محمد ابن عبد الله دا دای بولیکل بیا کوم صلح جوش ولا نو پای کې شرایط داو یو شرط بګی داو جدلس کالو پوری با مسلمانان دیو بل سره مسلمانان او کافران یعنی قریش به دیو بل سره جنگونه نه کوي دلس کال با جنگ بندي وي بیا د نمبر دا خبره پکوش ولا چې د قریش یو کس اغا کچته مسلمان شو او د لاړو مدینه منوره ته دا شرط ډیر اهم کله قریش یو کس لاړو مدینه منوره ته نو مسلمانان به دا راو بس کوي خو کچرته د مسلمانانو یو کس هغه مکه مکرمه ته راغی د مرتد شو نو کافران باغ نه واپس کوي دو شرطونه یو دا چې لس کاله به جنگونه نه کوم ویم دا کچته د مکه مکرمه سره هغه لاړو مدینه منوره ته اسلام قبول کو مدینه منوره والا مسلمان باغ ځان سره نه پاتې را لېږي وي او کچرته د مدینه نه یو کس دا مسلمان غیر مسلم شو نو دی به چرند به واپس کوي دا درې شرطونه بل نه چې لکه پدی دای کې بدی لس کا لګي با من په یو بل باندې جن دا با یو بل سره خیالت هم نه کو او یو بل باندې وتور جن دا هم نه چته جنگونه منګونه منه کو بل چې بدی کال باندې چې پیغمبر اسلام صحابه کرام راغلي دي دوه بغیر عمر نه دي دوه عمره نه کوي آینده کال به راځي عمره به کوي صرف 3 ورځې له راځي ها 3 ورځې له راځي او توري بازان سره راوډینو کتوري لزان سره راوډینو دا په کاټي کې بندي وي دا شرایط ولګول چې یو به اوس بوزي واپس بزي بیا چې نه آینده کال به راځي 3 ورځې به راځي اسلام نه راوړي کراوړي نه هغه په تورګي با بعد هغه کې په نیام کې بمندي او دویم بلې بګی دا خبره کړل شپږم نمبر چې لکه څومره قبایل دي ناغو ته به اختیاري په مسلمانانو سره شریکيږي او کله کافرانو سره شریکيږي په دې کې بدغني نو بنو خزاعه پیغمبر اسلام سره او بنو بکر جندا د قریش سره جندا د غشول بیا ورستو چې کم فتح مکه دا غزوه ماتشو رسول ماتشو نو دو بنو خزاعه سره دا کړو ای بن بیان اوست براشي دا فیصله چې کله ولي کله شو دا صلح شرایط ولي کله شو نو بری کې سهيل ابن عمر د دې عضو ابو جندل رضی الله تعالی عنہ ابو جندل
دا ابو جندل رضی الله دا اسلام قبول کړو خو د خپل پلار او ترونو او د خپل علاقه خلکو په دمن ډیر ظلمونه کول او دی په زنجیرونو باندې تړلو دی په زنجیرونو باندې تړلو د پس چل ول باندې ځان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورسو او چې کله پیغمبر اسلام دی ولیدو صحابه کرام ول ټول زیات په جړه شول چې داغه حالت چیندا کتو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جړه پریا شروع کو چې ما ځان سره بوزا ډېر زیات تړل شوم د تکلیفونو د غمونو او د سزاګانو ډېر زیات تړل کړم تاسو ما ځان سره بوزئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک موږ تر راغل دي لپاره چې تاسو موږ تاسو مدد وکړو تاسو ځان سره بوزو سہیل ابن عمرو وچ نه دی په تاسو شي کوی ولی اوس موږ دا په سول اونه کړه چې لکه کم کس د صحابه کرامو نه د مکه مکرمه خلکو نه مسلمان شو نه د مدینه منوره ته باندې اما د مدینه منوره کې نشي بارګه دی برازي پیغمبر اسلام وی دا غلامه شرایط لیکلي نه دي لکه دا اسی موږ په خلامه نه وي او دا دستاویز تر راغلي نه دي لیکلي نه دي عمل به بیا لګي چې کله دا موږ لیکو او نه بس موږ وي بس اسلام په دې معنی عمل شروع شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې سہیل ابن عمرو دا بلول نه کسي چې بدی سولانه باندې چلن دا به عمل شروع شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی ډیر زیات تسلیور کړو صحابه کرامو خو ابو جندل چې دا په جړه باندې چې پاتې شو او ډیر زیات په تکلیف باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یا ابا جندل اصبر واحتسب اے ابو جندل ته صبر کوا او د ثواب ګمان کو په الله باندې فإنا لا نقدر من استر دوکنه کو وان الله عاجل لك فرجا ومخرجا الله پاک واستاله پاره د وتولار او اسواد اسانی ما الله پاک پیدا کی ته صبر کوا لګ غوند کې نور گزارو وکا ان شاء الله الله پاک به حالت برابر کی کله چې دا شرایط چې دا لغه شول کنه نو په عام مسلمانانو باندې دا خبره ډیره زیاته ګرانه شوله ځکه چې دا شرطونه ټول په ظاهر باندې د کافرانو پاک ښکار کېدل چې لاس کاله بجنګ نه کوي کله مکینو سو کافر جندا لاړو مسلمانان به واپس کوي کله مسلمان یو کس جندا بيدین شو نو دا به مکی مکرمه ته راځي او دغه شان دا چې د ټول خبرې چې کنه په ظاهر باندې د کافرانو په حق کې نو نور صاحب ټول صاحب کرام خفو حضرت عمر رضی الله عنه هغه خو په دې خبره کې چې نه هغه ډیر زیات جری او بادر ډیر هغه حضرت بلول هغه په حضور صلی الله علیه وسلم سره ویل الله رسول صلی الله علیه وسلم تر الله رسول یې کنه بشک یم په موږ مسلمانان یو کنه ویو موږ په حق او دوه باطل باندې کنه دي وی دي بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې لکه کله موږ مړی وشي دا مازه ته موږ مړی وشي دا په جنت کې ویا کله دوه مړی وشي دا په جهنم کې ویا نو بیا ولې موږ دومره ذلت برداشت کوو د دوه خبرې چې کوم د دوه په حق کې دي ولې موږ د دوه خبرې منو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې الله پاک زمونږ مددگار دی الله پاک زمونږ مددگار دی او څنګه چې الله پاک غواړي نو هغه شان دی بیا د پیغمبر د حضرت عمر ته فرمایل چې اے الله رسول الله تاسو خوب نو لیدلې تاسو نه چې موږ مکه مکرمه ته تریو او موږ عمره کړی دا او موږ سرونه چې داخلي دي او وخت واړه کړی دي نو او مل دي خو ما بګیدا نو لیدلی چې رسک کال به موږ دا عمره کوو او ما تاسو ویلو چې دا باندې دي حضرت عمر راغې په جړه باندې بیا راغ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او هغه دا ته پوښتنه وکړل دي ګریوان دی راونیو وی چې دا موږ په حق وکړو دا ټول خبر ورته وکړه او علماء کا شان دي جوابونه ورکړل کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورکړو حضرت عمر ته بیا ورسته پته ولګی ځکه دا څومره شرایط شو کنه د دې کافرانو په خپل باندې مات کړل وسره روان دي وس په وای حضرت عمر وی چې ما ته بیا ورسته په دې خبره باندې ډیر زیات پیمانو ما چې ما پیغمبر اسلام ته حضرت ابوبکر صدیق د دې خبر وکړه حضرت په بدل کې مو ډیر شي نوافل وکړل ډیر شي روزي مونږ صدقات مور کول غلامان مې چې خدای پاک ما ته دا ګناه معاف کړي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا صلح وشو لګنه او ټولو به رسخت وکړو نو دا یو نقل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو د سہیل ابن عمر سره جندا پاتې شو د دې نه بعد چې کله دا صلح ختم شوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته چې خپل سرونه وخلای چې قرباني وکړي صحابه کرام هغه سرونه نه خړل دغه چې هغه راغلي ټول ساروی را وستریو ټول د مکه مکرمه ته راغلو د عمرې پنځت باندې په اراده باندې وی چې رم کو سرونه نه خړل بار بار د وینا باوجود یو صحابي چنده نه پاسیدو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ډیر جات خفو راغه دنه حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بیبي وا ام سلمہ ته وی چې دا خلک حضور ته چې تاسو سرونه وخره امنګ زو واپس او د چې زما خبره نه مني نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه ورته فرمایل چې اے الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وکي چې تاسو بهر لاړ شئ
یو کس راوغړی 100 سر بوخري چې کله صحابه کرام رسول دې په خپل باندې بټو سر نو خوري نو دغه شان دی وکړه چې پیغمبر اسلام بهر دروته او وخته خپل خیال شروع کړل صحابه کرام یو وخته جاندار اغستو هغه ځان سره محفوظ کو او ټول بیا سرونه وکړل او قربانیان وکړل دا د دې نه بعد پیغمبر اسلام 2 هفته دغه لګي په دې حدیبیه کې قیام کړو بیا 2 هفته بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین راو پښو په قران مجید کې دې سورې ته فتح مبینا انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك صحابه کرام فرمایي چې منګه سوق فتح مکی ته فتح مبین وای سوق یو څه فتح مبین وای او منګه دې صلح حدیبیه ته فتح مبین وای ځکه چې کله دا صلح وشوله نو سبو وای چې لکه دا جنگونه بیا ختم شول نو پیغمبر اسلام بهر خلکو ته خاتون لګل ځین دا شروع کړل ها بل دا وشوله کنه چې د دې صلح نه فائدہ دا وشوله چې لکه د کافرانو د طرف نه چې د قریشو طرف نه چې کوم یو مسلمانانو ته چر دوه سم لګي دوه سم لګي هغه حمله ختم شول دا غي خطر ختم شوله او صحابه کرامو بهر خلکو ته بهر دنیا ته جندا وزګار شول او غو د دین اسلام دعوت ورکول جندا شروع کړل بیا دا معاهده چې وشوله کنه نو بدی صحابه کرامو کې یو کسو ابو البصير رضی الله تعالی عنہ ابو البصير رضی الله تعالی عنہ نو دا ابو البصير دانو دا کافرانو چې دا قریش د مشرکین د مکی د قید کړو او د باندې به لکه ابو جلنون رضیانو په شان دي دغه کول تکلیفونه به ورته ورکول او صداګاری به ورکول خو دې ابو البصير ځان په چل ول باندې د مکی مکرمین اخلاص کو مدینه منوره ته ورسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شکل ده لاړو نو کافرانو مشرکانو په دغه څه په کسان نه ولېګل او دوی چې دا موږ حصول کړو چې کم کس د مکی مکرمین راشي نه موږ درو واپس کوي نه دا ابو البصير تاسو موږ درو واپس کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته لاړشه د ډېر زیات خفو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته لاړشه ها دوی چیرې د کس لاړه نو دا خلک ما د دین نه اړي ما مړ کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه نه موږ صلح کړی دا او کته نه چې مسلمانانو ته بستا دوی نه نقصان ورسي دې روان چلاړ وسره کله چې دغه ذل حلیفه مقام ته ورسېدو کنه دوی الګي دمه کولا نو د دې ملګری سره د ابو البصير کم کافرانو چې راغلو د دوی کې یو سره تور وا نه لکه دا تور ډېر مزدار نه پیدا کړي دا ورته دا خوړې خپل تور ده بده باندې غوجما چاله وروړي نو وجلې مې دی پاتې کړه مې نه او دې طرحه زوینه ما چې تورې ته واغ سره ډایرک ولا وځو جو ایو ته مړکو یو مړکو بل چې دا په منډه باندې لاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې هغه سړی او یو مړکو چې ته را لمدل لګي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ما خو لګل لري ها ما خو لګل لري ځان سره تاسو سره ما لګل لري او زه وسې چل وګم د دې سره ما خپل عهد چې دا پورا کړل په لو ما تاسو درکړ وسې نه زه سره شم کوله بګي او دې راغی دوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما خدا کار دې لپاره کو چې زه دون ځان خلاص کما نو دې ابو البصير ولګېدو ا دې د مدینې نه پیغمبر سلام په سوچ ته ځه بنګ معاهده کړی چې موږ مسلمانان نه پریدو دا نوی مسلمانان دا موږ نه پریدو نو دې د مدینې منورې نه راووتو مکی مکرمه ته قتلون نو چې یو خدای سره اوس مړکو او بل چې را تختیدل لري نو هغه د خپل غل دلو چې ما سره بدا کافران مسکې نو دې لانړو مکی مکرمه ته په ال دغه سمندر په غاړه باندې چنده کې ناشته بیا ابو جندل نه ته پته ولګي چې په سلاړو چې کم د کمزوري صاحب کرام په مکه مکرمه کې دا هغه بدل ال دغه ول سره با میلاویدل چې 60 70 کسان نه مشول کنه دوه ال دغه پړاو ورځو چې کم د قریشو قافلې براتلې سمندر په غاړه باندې دوه باغ نیولې او قافلې به لوټ کولې ابای باندې خپل ژوندۍ تیروله دوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو تصویر نه شو چې مدینه منوره ته راغلي دي ا مکی مکرمه نه جندا وتري دي وایي مې باندې نو چار دوی څه وکړل چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس کسان نو لګل پیدا کم کسان چې مسلمانۍ کنه د ځان سره پاتې کوي دا دغه تمره لګي سو هغه ساحل ته ملګي ساحل سمندر ته ملګي تاسو وی چې لګي وینا نه خو جلته کې ولاړی نو زمونږ د قریش واغ ټول قافلې ته نه لوټ کړي نو چې کوم مسلمانۍ کې د ځان سره پاتې کوي ناغه دیو د رسول هغه شرط چې دوی چې مسلمانان هغه چې لکه مسلمانان شي د قریشو نه یو کس مسلمان شو نه ما مدینه منوره کې نه پاتې کی دوی خپل باندې کوی چې دا پاتې کوي د ځان سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خط ولیکو او د صحابه کرامو ته چې کوم چې په دې ساري سمندر باندې چې تاسو راځي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خط هغه دغه ته ورسېدو ابو البصير دانو ته د ابو البصير زنګدن شروع شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خط ولدو او په خپل سترګو پورې ولګو په خپل سینه پورې ولګو
او ډېر زیات خوشاله شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته د مکه د مدینه منورې ته دعوت راکو او ماته وی چې تراشه خو بدای کې رب ځنه سالاړو دی وفات شو او ابو جندل رضوان هو او نور صاحب کرام چې سنو دا ټول په خوشاله باندې لاړو مدینه منورې ته د دینه بعد چې کله د سہیل ابن عمر تدل کس پته ولګی چې ابو البصیر چې دا وجل دی نو دیت مطالبه نشو کولای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دې سره ونه د دینه بعد دا معاهده چې کله وشو لګنه نو سخزي جنین دارالله د مشرکانو د مکینه او هغه جنین د اسلام قبول کو دا کافرانو نال او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته چې دا خزر واپس کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خزو په موږ ذکر نه وکړه او دا خزي جندا موږ نه واپس کو اخزي واپس نه کړلی او بیا الله پاک دا آیتونه نازل کړل یا ایو الذین آمنوا یا ایو الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار د دې آیت کې دا معلومه شوله چې دې صحابه کرامو هغه ځانانه چندا واپس نکړلې نور د دې صلح چې کله وشو لګنه نو د دین مسلمانانو ته ډیره زیاته فائدہ میلاو شوله یو خدا وشوله چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د کافرانو نه چې کوم یره وا هغه یره ختم شوله بل چې صحابه کرام هغه بهر دین دنیا ته چندا وزګار شول نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کوم بهر خلکو په دنیا نه هغه بادشاہانو ته د اسلام د دعوت خطونه شروع کړل او کله چې پیغمبر اسلام خطونه لګل شروع کړل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ویل شول چې کله د بهر خلک چې کوم دی بادشاہان هغه هغه خط قبلې په کم باندې چې سټمپ لګیدل کم باندې چې مهر لګیدل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سټمپ جوړ کړ شو او پیغمبر سلام لګوتې روغ کړ شو په غوتې باندې دا مهر ثبت کړ شو چې بای باندې درې کړ خوي او علی باندې الله لیکلو په دویم باندې رسول لیکلو او په دریم باندې محمد لیکلو یعنی د اخر طرفه محمد رسول الله دا لیکلو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې بکلم خط لیکو په اخر باندې پیدا غوتې چې نن دا پیدا کوله او بعض کله پیغمبر سلام غوتې پر اسکړ پیغمبر سلام په غوتې باندې دا مهر چې نن دا وو کنه نو زبا چې مونږ کوم غوتې پر اسو نو بای باندې نشته د ټول نه اول پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د روم بادشاہ ته خط ولېګو د روم بادشاہ قیصر لکه څنګه چې د پاکستان مشري کنه نو دې ته صدر ویل کېږي دغه شان د روم چې کوم مشري هغه ته قیصر ویل کېږي قیصر د ایران چې کوم صدر د هغه ته کسرا ویل کېږي کسرا او د مصر چې کوم مشر وو هغه ته مقوقس او فرعون چې دا ویل کېدل دغه زمانه نو اول پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د ټول اول چې نه دا قیصر روم ته چلن دا خط ولګو پای کې دا ولیکل چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسول الله هرقل دغه سړی نوم کنه مشر عظیم روم چې دا خط د محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه هرقل دا چې دا د روم مشر سړی دی او بیا ورته پیغمبر سلام فرمایل چې والسلام علی من تبعو دا سلام دی پاچا باندې کوم چې د هدایت پیروي کوي او بیا ورته دا وی چې لکه زتا د دعوت تر کوم چې تر الله طرف تراشه اسلام طرف تراشه چې تکله اسلام تراشه اسلم تسلیم تبا اسلام راوړه جو تبا مسلمان بشي او چې کله ته مسلمان شې نو استاد سونه غیر چا په خلک ته دی ټولو هغه سلام د اسلام هغه ثواب د ستا په دین کې جن دا ستا په عمل نامه کې جن دا بولی کړي شي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا خط ورکو دهیۃ القلبی رضی الله تعالی عنہ ته د قیصر روم ته خط وړو دهیۃ القلبی صحابه کرامو کې د ټول نه خیسته صحابي حضرت دهیۃ القلبی رضی الله تعالی عنہ عام طور باندې چې بکله حضرت جبرئیل علیه السلام په انساني شکل کې راتلو دهیۃ القلبی رضی الله عنہ په شکل کې راتلو دا قیصر روم کوم هرقل بادشاہ چې نو دا په دغه وخت کې دا د دوی کنه چې موږ کله په فارس باندې فتح حاصل کړله لکه روم چې نه کنه پدې کې اهل کتاب یو قسم اهل کتاب مسلمانانو ته داو او فارس کې په ایران کې چې نه پای کې آتش پرست خلکو نو دا د قریش سره داو نو دا نظر منلو چې کله لکه د روم والا د ایران سره جنگ وشي روم والا وګټي نو زما لکه حمص ته بیت المقدس ته جندا بزما نو د په هغه مقام بیت المقدس ته روان کله چې د ورسېرو نو د صحابه کرامو الله پاک د یو قوت او طاقت ورکړو غره چې هغه د خط نمک کې باغ خپل دعوت ورکو او دا هغه وخت مناسب به هغه ته خبره کوله نو دهیۃ القلبی چې کله د قیصر روم دربار ته لاړو نو اولنې تقریر ورته دا وکړو و چې زه تاسو د دې طرف نه د دې کس د طرف نه راغلی ما چې هغه ډیر زیات بابرکت لري او ډیر زیات چرنده محترم او معزز دی او هغه چې چار علیګل دی یعنی الله پاک هغه داغونه هم ډیر زیات معتبر دی تاسو چې کوم خط زم ته ډیر په عاجزۍ سره په تواضع سره غواوره او چې کتن هغه نه پويږي پای باندې نو ته جواب مونږ ته ورکا چې هغه بالکل عادلانه او منصفانه دا ورته وي چې تاسو وایي نو دهیۃ القلبی له ځان ورته فرمایل چې دا ته پته ده چې حضرت عیسی علیه السلام بمونږ کوم دیوت پدی کې راټینګي چې حضرت عیسی علیه السلام بمونږ کوي دا تمنه او عیسی علیه السلام بمونږ کوي دهیۃ القلبی له ته وي وزتا هغه ذات طرف تراوله ما د کوم چې حضرت عیسی علیه السلام عبادت کوي
لکه دا هغه د علوم علی اهل کتابو نصرانیانو او نصرانیانو دا وی دغه داو زین داو چې نعوذ بالله د عیسی السلام د الله پاک زوی یا د الله پاک د الله ده یا په درې خدایانو کې یو خدای حضرت عیسی علی السلام ده نو عزت هغه الله تعالی بلما چې کوم حضرت عیسی علی السلام دغه الله عبادت کو او هغه الله چې حضرت عیسی علی السلام د خپل مور د خېټې نه پیدا کړل او هغه الله چې هغه زمکه پیدا کړی اسمانونه پیدا کړی او کته دا خبره ومنله نو ستاره لپاره په دنیا کې او په آخرت کې ثوابونه وي او کته ونه منو په آخرت کې عذاب ده او په دنیا کې به سلام دا ځګې چې دا نور خلق واخلي او تا د نقصان چې دا به ملو شي دې کې ضرورم چې کړه د دیجت الکلبیر دان خدا خط ولیدو د پیغمبر اسلام دا غیر هغه سو په خپل سر باندې او په خپل سترګو باندې ولګو او خپل کو بیا سبب تعالی جواب درکم خلکو ته وی د دې علاقې سره خلک دلته کېشته نو اتفاقا دغه زمانه کې ابو سفیان چې مسلمان شوی نو دغه شام ته د تجارت لپاره تلو نو بیا دوی چې دغه کسان شته نو ابو سفیان راوغختو ابو سفیان او دغه نور کسان ا دې چې د درباري ولګو په دې تاسو کې مشر کم نه دی ابو سفیان مشر دی ابو سفیان نامه کو نور ورستو کې نه ول وزره دنه ته پوسونه کومه او چې کم ته پوس دی صحیح کوي نو تاسو بغلی ناسي او چې کوم خبره ده دروغ کوله نو تاسو برازه یو دته بدا خبر کوي ابو سفیان وای کما ته دا پته نه وای کنه چې کما ته دا یاره نه وای چې راکزه تکذیب وکم نو زه دروغجن مشهور شمه نو ما ډېر ځای دروغ ویلو ولکه ما دا یاره وچو ما دروغ نه ویل نو الاول ما سره دا خبر وکړه چې د نسب څنګه ده قیصر دا خبر وکړه چې د نسب څنګه ده نو ابو سفیان ورته چې غوډې زیات اوچت نسب والا ده د نه بل اوچت نسب والا نشته بیا ورته د په پلار او نیګه کې څوک باچان تیر شوی دي وینا نه دام نه تیر شوی بیا ورته وی دا مالدار خلک در ملګری دي که غریبانه نه ملګری دي وای غریبانه نه ملګری دي بیا ورته وی چې دا د کم خلک چې د سره کم تابعداري کوي دا سی واقعي کې کمی کې او ته دا غرور سی واقعي کې بیا ورته وی چې لکه د څه شي وی دا چې یو کس د دین تر واوړي د دین بیا واپس څنګه مرتد شي وینا نه د څه کو چرته نه شي بیا ورته وی چې تا وعده خلافی کوي نه زموږ سره چې دا وعده خلافی نه کړو غوځ زموږ او دغه معاهده دغه پته نه لګي ابو سفیان مو چې دا خبره ما سره ځان کړی نه نور یو خبره نه کړی چې دا وعده پته نه لګي او نور خو چې مخ نه کړی نو کله چې دا خبره دا ووري دی کنه او بیا ورته چې تاسو سره چې جنگ شوی دی نو یا او جنگ یو سره شوی دی وې سوق غټي وې کله هغه غټي او کله منګ غټي ها نو دا خبره چوري دي نو قیصر روم چې نه هغه دغه ته خپل ترجمان ته جدت وای او ولې د پوس مل نه زکه وکړو چې د خاندان د څنګه دی نو تاسو چې یار اوچت خاندان دی نو ولې خبره ده چې الله پاک پیغمبران چې څومره عمر لګي دا په اوچت خاندانونو کې را لګي نو دا لکه یو نه خو دا دا پیغمبر دی ویم دا چې ما ته وی چې دا په خاندان کې څوک بچان شته دا وی چې نشته دا تاسو ما څنګه کوي دا په مخکینی خلکو کې بچان وی نو لکه دا به دا بچای د حصول لپاره به کوشش وکړي نه خبروم نشته بیا مثلا د پوسو کو چې لکه د ملګری غریبانان دي که مالدار دي ته غریبانان دي د پیغمبر هغه لولنی متبین چې دا غریبانان دي دا شان ته سم د پوسو کو چې را جنگ کې سم مسله ده نو چې جنگ کې کله وګټي کله مو پیغمبران دغه شان دي چې دا کوي چې الله پاک دې په ځای سره کوټاو کوي چې دا معلوم کی دا ټول خبره چې دا اوښولې کنه په اخره کې دا ټول خبره چې دا اوښولې نو د چې دا خط چې نه د خلکو ته واورو د ټول خلکو ته واورو او د داوی کنه چې ما خو د پیغمبر سره د ملاویدو ډیره زیات تمنا او ارزو ده او کزه دا خپل لاړم کنه زه به دا خپې وینځم دا خپې به وینځم دی قیصر روم دا خبره وکړه وکړه چې خلکو دا خبره واوریدله نو کم درباریان چې هغه چکی کړل چې کړل چې دا خو دې گمراه شو هغه شو دا شو ابو سفیان نور خلک چیندار ووتل او ابو سفیان چې کله لکه ما دا ولید کنه نو ما په دې کې دا خبر رااله چې الله پاک د حضور صلی الله علیه وسلم د دین بدی سي تمرا رسي الله پاک ودا خامخا چندا به غالب کوي درینه بعد ادي قیصر روم چې کنه دا ټول مشران خلک چندای راځم کړ زغاتر داغه نوم مشر هغه ټول چندای راولېګل او دوی ته وی چې دا ټول خلک چې کم دغه وای راځم کړلو خپل د کم محل چې داغه دروازې بند کړلې او ورته دا خبر وکړه چې را د یو کتاب ما ته راغلی یو خط ما ته راغلی دا ټول خبره چنده ورته وکړه او زه مچره باغو باندې ایمان نه وړم تاسو به ایمان نه وړئ نو تاسو څنګه وغواړو دا نبی کوم چې زمونږ په کتابونو کې داغي خبره اترې مونږ لیدلې وي
دا هغه ټول جنن دا فتنه شروع کړل او ټول چغې شروع کړل او ټول تختیدل او چې پته وته دروازې باندې دی او واپس شمه خو تاسو معلومولې چې تاسو څنګه حل دی او دوی چې زه اسلام نه راوړم هم تاسو معلومولې دا خبره دي دې قلبي توکل چې زما خو لکه مين ډیره زیاته ده او کما دغه وکړل کنه ما دا ایمان می راوړو او اسلام می قبول کو نو دا خلک ما تار تار بګی مړ بمیږي خو دې اسلام جندانه سم قبولولې او دا کوم مشر چې دا زغاتر کنه په د پسې د درې داغه زمانه لکه په تورات باندې په انجیل باندې بای باندې پوه سړیو ا دې په دغه مقام باندې بل ځای تلو دوی ته لاړ شو کدی کس خبره ومنله جدا ټول خلک بیا دا خبره ومني هغه زغاتر به شکل لاړ او زغاتر ته دا خبر وکړه د پیغمبر اسلام او زه دغه حکومت چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم کوم چې زمون بګی دابونه کې دا احمد نوم دی دا برق پیغمبر دی او زه په ایمان راوړم او ما کلمه ویله و خلکو چې دا خبر اور دا هغه راهب هغه مشرکس هغه راونیو او مړ کو قیصر روم خو ویلو چې لکه ما او تا د وینو چې اسلام راوړم دا خلک مړ کوي نو اسلام قبول نکو او نور چې نن د حقیقت ډیر زیات قدر عزت وکړو هغه لکه د سترو درو قلمدان راوړو پای کې دا کې خودو او ځان سره توفیق طائف سرن دای هم ورکل پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی ولګل او خو ایمان چرین د ایران وړو د دینه بعد پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ایران چې کوم بچو خسرو پرویز دا خسرو د ټول کافرانو منه قیصر هم د کافرانو لقب دی خسرو چې اندام د کافرانو لقب دی پرویز هم د کافرانو لقب دی مسلمانانو کې پته نه د نمونه د کم طرف نه راغلي کنه خسرو پرویز بادشاہ د هغه تیم د خط ولیکو نو هغه چې کله د خط چلن دا او دا چا وړو دا خط چلن وړو خسرو ته دغه وړو عبد الله ابن حذافه کم دا شاهي ایران چون هغه ته عبد الله ابن حذافه دا خط چلن دا وړو کله چې دی لاړو د دربار دا او دا خط ولیدو کنه دا خط وشلو اخلي وشلو او چې زره دا خبره ته نه منم او دا خو زما غلام دی او زما د سوپر چې دا چې ټوکړي ټوکړي شوی نه په دمه ایمان نه راوړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کله پته ولګی چې خدای سری کړه دی کنه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام الله پاک دې سي ټوکړي ټوکړي کی ها الله پاک دې ټوکړي ټوکړي کی او بیا دغه خسرو پرویز ویو او شیروه داغنو او هغه چې د خپل پلار دا مړکړو په دې دغه باندې په دغه بچات باندې مړکړو د دې نه بعد نجاشي بادشاہ چې کم دی کنه نجاشي د حبشي مشر ته نجاشي ویل کېږي او چې کم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خط لګلو داغه نوم اسمحه داغه نوم اسمحه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته کله دغه خط نن دا میلاو شو عمرو ابن امیہ زغمری دا خط وړو دغه ته حبشي ته عمرو ابن امیہ زغمری دا نوم دا خط وړو کله چې حضرت نجاشي بادشاہ ته اسمحه ته دا خط ورسېدو کنه نو ډیر زیات خوشاله شو او بل چې لکه د دینه مخکې صحابه کرام چې نن د تریو حبشي ته هجرت کړو کنه مکه اولنی واقعاتو کې د هجرت نه مکه پنځمه کې پیغمبر نبوت کال کې هغه حبشي ته کوم هجرت کړو د دین نجاشي بادشاہ داغي ډیر زیات عزت او احترام کړو او نجاشي بادشاہ ډیر زیات نن پیغمبر علیه الصلاه والسلام او د حضرت موسی علیه السلام ډیر زیات صفاتونه بیان کړل او دای وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا واپس هم خط ولېګو چې زه ډیر زیات دغه ما خوشاله ما از پتا من ایمان نه وړم خو زه د خپل کارونه مارون لک سر تکوم پس داغه نه مزه بیا درشم او پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره خپل شویته کسانه ولېګل او خپل زوی ولېګو او د دې سره چې نن پیغمبر علیه الصلاه والسلام لای په وینځي چې نن دا ولېګل یو حضرت جویریه رضی الله عنها او یو چې نن دا حضرت سرین مو نو هغه دا ور د زګورم چې دولي وکړم خاني نو دی حضرت نجاشي چې نه نجاشي نو د شپېته کسان کړل شپېته کسان خپل زوی کو او د لاړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام قاله الته چې کله دو روان شول کنه نو بلاره باندې کېشته جندا اولټ شول او هغه چې نن الته کې مړ شول د نو لګري ها د نجاشي بادشاہ چې نن دا نو لګري دغه وینځي اقوبل موقوقه کم شایمي سره ده هغه لګري پیغمبر علیه الصلاه والسلام لا د نه لګري ان نجاشي بادشاہ په خپل باندې غلا نړو په غزوه او دا چې نن دا لاړو خو نجاشي بادشاہ اقرار کړو او د کلمې ویلې و دغه یو صحابي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نجاشي بادشاہ جنازه چنده غیبانه پړاو کړی دا نور پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام غیبان جنازي نه لري او دا کم چې اهل حدیث دي انو خلک چې کم دي هغه چې غیبانه جنازه جایز دي کنه غیبانه جنازه نشته لري پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته په ذریعہ د وی باندې او هغه په ذریعہ د معجزې باندې الله پاک ته د نجاشي بادشاہ هغه تابوت مخ ته راغلو دا میت مخ ته راغلو پیغمبر سلام هغه باندې جنازه ذکر کړو کنه ډیر شي صحابه کرام په مختلفو غزواتو کې شهیدان شوی دي غیبانه جنازه جایز وي پیغمبر سلام په هغه باندې کړي وي
ای باونه بیا سلام جنازه نه کړي یا حضرت ابوبکر صدیق هم پکړوا حضرت عمر هم پکړوا نو دا غیبانه جنازي نشته دا غي نه بعد پیغمبر علیه الصلاه والسلام مقوقس مقوقس یا مقوقس شاه مصر چې کوم د مصر بادشاہ نو اگې له حضرت حاتب رضی الله عنه ترنده طاقت ورکړ واغوم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مل مستیا چرنده کړي ودري حاتب او بیا چې کله دراتلو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا دوینځي ورکړلې ایو خچر ځنده ورکړو یو وینځه پیغمبر علیه الصلاه والسلام له هغه ماریا قبطیه رضی الله تعالی چې پیغمبر اسلام بیا خپل ازواج مطهرات کو ګرځولا او بیا دا ماریا قبطیه هغه زنانه چې پیغمبر اسلام چې کم او و بچی شو د شپږ بچی د حضرت خدیجه نن متوا لکان او سلور جن کوي یو حضرت ابراهیم صاحب دا حضرت ماریا قبطیه د بطن الله پاک دا جندا پیدا کړو او یو بل وینځوا سیرین دا غینو پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه حضرت حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ورکړو او یو خچر هغه پیغمبر اسلام ورکړو په توفه کې دلدل نو مداغنه دلدل او دغه مقوقس بادشاہ چې دی کنه نو د په دغه ځای کې چې کوم صحابي حضرت حاتب رضی الله تعالی پیغام ورکړو نو د وی چیرې کڅوګ دي چې ته بوسنو کما نو مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ کوم چې مکه ذکر وشو نو دله مسلمان شوی نو دغه نه بوسنو ورکړل ورته چیرې د قوم سره سم عمل ده نو مغیره ورته چیرې نوجوانان خلک اتباع کوي او بډاګان چې انداته لګا کوي ځکه چې نوجوانان چې د ذهنونو لګا صفای دوی چې دغه خبره نه باسي نه باسل شي نه باسل کی وتا حکم چې بډاګانی نو داو بزین کی خبره پوښتنه شي کته ورته چې لګا دا خبره ده چې نه راغله ناغه منی ځکه چې ټول عمر پرې مان تیر کړي لکه تاسو اکثر دا بډاګان نه دي کاکا په شنده بډاګان چې عزت ته لګا دا قرآن مجید څه نه ده الحمدلله وای نه زمانه چې ما ته څنګه ولا دا قسم بزوي موبایل چنده زمانه ما ته الحمدلله نه الحمدلله نه دا مشرانچی ناغي زین لک پوخته شوی په دې معنی اکم چې نوجوانانی ناغي زین زر زر یو خبره چین دا د کوي نو هغه ورته چې نوجوانان د ملګری بیا ورته چې د جنگ په باره کې د پوسو یکل هغه ټیکل مونږ ټو دا ټول خبره لکه څنګه چې لکه دغه د پوسونه کړو دغه شند پوسونه د مقوقس بادشاہ د موګیره ځان نو کړل او په اخر کې بیا هم دا وی چې دا حق پیغمبر دی او دا خبره خامخا منل غواړي ورته تاسو دا خبره منه ولینو نور دي چې زمونږ خپل خبره اتر دي داګي دی بیا چې کله دی راوته نو مغیره ابن شعبہ په دغه ټیم کې اراده وکړه چې زلاړ شم اول به پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړم دغه نور خبره بیا ورسره کوم چې بهر خلک او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دونه فائدہ وغوښتله امنګ خپل خلک یو موږ ته فائدہ نه اخلو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا خطونه جندا صاحب نور هم خطونه جن پیغمبر علیه الصلاه والسلام لګیلو او دا ټول خطونه د سنچي هجری په اخره کې او د 7 هجری په اوله کې یعنی خلک دا چې د سوره حدیبیه نه بعد او د فتح مکه نه مخکې بهر دنیا ته جندا دین اسلام جندا خور شو او دغه پیغام خلکو ته ورسېدو بیا دا کوم علاقه لکه د روم او د نور علاقه د حضرت عمر په زمانه کې الله پاک فتح کړی ان شاء الله آینده سبق بیا فتح مکه او دا نه غزوه خیبر او دا نور فدق واقعا او ان شاء الله عمره القضاء دا بیا وایو ان شاء الله سلور پنځه کلاسونه پاتې شول کنه ټول لکان هغه خو په دغه باندې سبق درځي په میره باندې راځي دغه اصول دي بیا پتن لګي ملاقات